تاسو ته به لګي زه خاندم خو زړم جاړي ورجه دا ده چې پاکستان کې هر یو غریب سړی په تکلیف دی پښتو کې یو متل دی وایي غریب تباه دی آیا دې غریب تپوس له به څوک ځي د دې غریب دروازې له به څوک ځي دې غریب نه به تپوس څوک کوي چې رور تا ته څه تکلیف دی تا سره راشن نشته ته بجلي بل ولې نه ورکولی شي ته ګیس بل ولې نه ورکولی شي زه به تاسو ته خپل مثال درکړم ما الکټریکل ډپلوما کړی 3 ایئرز صحیح شو هغې نه پس زما الکټریکل انجینرینګ شوق و صحیح ده هر سړی دومره قابل دی نه چې هغه ګورنمنټ یونیورسټي ټیسټ پاس کړي او په یو ای ټي کې یا مختلف سرکاري یونیورسټیانو کې چې دی هغه انجینرینګ وکړي اوس ته ما ته دا ووایه چې کم سړی پرایویټ مثال کے طور پر ما پرایویٹ ایجوکیشن کوونکی وم او دا اوس لا پته ہے پرایویٹ ایجوکیشن انجینرینګ باندې کم سے کم 20-25 लाख روپۍ لګي دا 20-25 लाख روپۍ ما ته څوک راکوي مطلب زما کومه سپنه وه یا زما کم خواهش و هغه چې دی ادوره پاتې شو ما تعلیم په ځای باندې پاتې شو نو څنګه به د پاکستان ترقي کوي چې ما زه خلکو نه اورم چې بھائی حکومت چې دی تعلیم فری کو یا حکومت چې دی علاج فری کو یا حکومت چې دی ټیکسونه کم کو بس مونږ چې دا حکومت چالو دی صرف مونږ ته چې کومه یو ویډیو آن کوو هغې کې مونږ ته د انډو مثالونه ملاویږي چې انډه به دا کړو کورنۍ چرګه به دا کړو انډه به دا کړو کورنۍ چرګه به دا وکړو والله نه پیږو چې انډه راوالو که کورنۍ چرګه راوالو بس یو دوی رانه خطا کړي وي یاره زه هم کیله به وخورو ګپ شپ هم لګو ګوره صرف دا خبره نه ده چې په زړه باندې ټول غمونه کې که نه بیا در باندې ډایرکټ هارټ اټیک راځي او که هارټ اټیک در باندې رالو که نه سرکاري هسپتال ته لاړې نو هغوی چې دی هغوی به نه ګرده وباسي هغوی به وایي چې زه ټیک ګرده فیل ده نو ورسره به خوراک هم کوو ملګري کمنټس کې څه وایي څه ویل غواړي څه کوېسټن څوک څه تپوس کول غواړي زه غلط لگے هم سم لگے هم جی دا پنسے کسان گوری سخو کمنٹ کچھ کمنٹ کرے جو یہ موجودہ حکومت کے بارے میں یوسف خان بول رہا ہے سا کمنٹو کئی چې دا صحیح وی غلط وی حکومت واقعي د دې شنو ذمہ دار دی چې د عوام ته سہولت ورکړي ارزاني وکړي اوس زه تاسو ته خبره کوم دا بی آر ټي کوم پروجیکټ چې چلو دی بالکل دا به فیوچر کې پېښور دپاره ډېر بهترین چې دی بهترین نه بهترین شي رش ورځ په ورځ نور هم زیاتېږي تاسو ته پته ده په پېښور کې نن سبا زیات ویکلس کم یو دی رکشه ده